الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اکرام دا عالیہ لکوک چلور دا ایک ویخ لکوک دا پنکائی شری محمدی پا بدل دا حق مہر 10,000 روپے نقد پاکستانی دا عالیہ تا تقبول دا جی قبول ہے میرا قبول ہے میرا دی دغی تا استاد ترجمانی کرو دا اکرام چزوی دا خیست فکر دی پنکائی شری محمدی پا بدل دا حق مہر 10,000 روپے نقد پاکستانی دا اکرام دستا قبول. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alia is there? Alia Lokok is there? Can you hear me? Alia Lokok is there? Can you hear me? Respond me. We don't coming your voice call. Okay. Alia Lokok is there? Can you hear me? He says can response to it. Yes. Can you hear my voice? Hello, please confirm you are Alia, daughter of Egweg Lokok. Yes. Okay, thank you. Kindly recite Kalima Twayyeba. I am saying and you follow me. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah. Bismillah. Hir-Rahma Nir-Rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thank you very much and congratulations. Alia, we are very much here to take ties and binding between you and Ikram Khan, who is the son of Khaista Fakir. Do you ready for this nikah and this binding? Yes. Okay. I'm asking you a question. You please answer me positively if you agree. Do you accept and allow Mr. Ikram Khan, son of Khaista Fakir, under Islamic law in your nikah against a jointure haq meher sum of rupees 10,000 rupees Pakistani? Do you accept?
Yes. Thank you. اکرام دا آلیا لکوک ایغ ویخ لکوک لور دا پنکائی شری محمدی پا بدل دا حق مہر 10,000 روپے نقد پاکستانی تا تا دا آلیا لکوک قبول دا جی قبول کیا دا قبول کرے گا صحیح خود بیا غتویخا غب بیاوی Alia, I am asking you again, please confirm. Do you accept and allow Mr. Ikram, son of Khaista Fakir, under Islamic law in your nikah against a haq meher jointure 10,000 rupees Pakistani? Do you accept? Yes. Thank you. دا آلیا لکوک تاتا پاکستانی 10,000 روپے حق مہر ددی پا بدل تا دا قبول دا جی قبول کرے گا قبول ہے Alia, last and third time and last time I'm asking you, do you accept and allow Mr. Khaista Fakir, Mr. Ikram Khan, do you accept and allow Mr. Ikram Khan, son of Khaista Fakir, under Islamic law in your nikah against a haq meher jointure of 10,000 rupees Pakistani? Do you accept? Yes. Thank you and congratulations. You are now husband and wife. استغفر الله یا اللہ رحم بارک منظور کی یا اللہ رضوی ربارت محبت و محبت سبب گرزی یا اللہ اتفاق و اتحاد سبب گرزی یا اللہ گناہوں و خطاگان نرمشن و معاف کی یا اللہ مغفرت نصیب کی یا اللہ والدین بارت نور خوشحال سبب گرزی یا اللہ گناہوں و معاف کی یہ کو سر بدل کی یا اللہ دا دعا قبول و منظور کی صلی اللہ تعالی محمد و علیہ اللہ مبارک سوے ستار وارونو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مونږ چې راغونډ شوي یو په ډېر له خوشحالۍ مقام دی د اختیار ولي خان ایم پی ای صاحب په حجره کې دا یو د فرانسیسی جنۍ ده او پاکستاني هلک دی چې هلک د نوشهر دی د کابل ډیور اوسېدونکی دی محله قاضي آباد د ملک ښایسته فقیر زوی دی د لر شاه د حاجي صاحب نوسې دی د مومن واره دی د پلیمین او د شعر دی واره دی زمونږ هم واره دی دا جنۍ چې دی نو هغه فرانسیسي مسلمانه که دا زمونږ دپاره ډېر د فخر خبره ده شکر الحمدلله هلک پاکستاني دی او جنۍ د فرانسیسي ده او هغه مسلمانه که د پاکستان او د فرانس جوړه وشوه د اختیار ولي خان په حجره کې ایم پی ایف او د هغه په موجودګۍ کې نو دا ډېر د خوشحالۍ او د فخر لپاره خبره ده باقي ایم پی ایف د به یو څو خبرې وکړي ضروري سم ده موږ لپاره خوشحالۍ خبره ده چې یو غیر مسلم ماشومه یو جنۍ کلمه وویله او زمونږ ټولو مشرانو په موجودګۍ کې کلمه وویل هغې مونږ پسې وویل اسلام کې داخله شوه اسلام قبول کړ او بیا دا نکاح وشوه ماسکور ویلي ده ټولو دې مبارک شي د الله دې دواړو کورونو دپاره ښایسته فقیر دپاره او د ابو دپاره دا د الله پاک ډېر خیر او برکت الله دې خوشحاله کړي بیا صاحب ډېر وبالي شاه به ستاسو شکریا ادا کوو او بل ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا کلمه وې مسلمانه شوه یعنې که داسې مونږ دا واده کولو نو دا به مونږ کال مخکې کړی وو خو داسې مو نه کولو زمونږ انتظار دی لا اله الا الله محمد رسول الله دې ته زمونږ انتظار و چې کلمه وې زموږ شرط یې ومنلو بس مونږ هرې خبرې ته دی تیار وو جی عبدالحق بھائی تاسو بسم الله الرحمن الرحیم
د ټول نه وړاندې خو نن د خیره سره د اختر دویمه ورځ ده ټول نوښار ته نه بلکې تمامي عالم اسلام ته چې کوم دی نو اختر دې مبارک شي او نن د خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ د نوښار بلک ښایسته فقیر زوی اکرام د هغه چې کوم دی نکاح وشوه هغه هلته په فرانس کې دی هغه جنیف د فرانس ته او څنګه چې ښایسته فقیر ور مې وویل چې هغه اول دی مسلمانه که په دې کې غونډ یو کال ولګېدو یقینا چې هر چا خپل مذهب وي نو په هغې کې چې کوم دی نو یو کال غونډ ولګېدو او هغه چې کوم دی مسلمانه که او نن الحمدلله شرعي محمدي سره چې کوم دی نو هغه په نکاح کې راغله اوس هغه باقاعده د هغه ښځه شوه او ان شاء الله تعالی په پاکستان ته هم راځي او ان شاء الله هغه زمونږ بچی ده زمونږ انګور ده زمونږ ورېره ده او دلته کې راځي ان شاء الله د خوشحالۍ خبره ده دا زمونږ د پاکستان د فخر خبره ده ټول د پاکستان لپاره دا یو اعزاز دی نو موږ په دې ډېر زیات خوشحالي وو او الله زمونږ د هغې خوشحالي نصیب کړي او زمونږ اتفاق اتحاد مو نصیب کړي او یا الله ته موږ نه هر کروالي ته پرې راضي کېږي دا ډېر د فخر خبره ده زه خو په جامو کې نه ځایېږم په وجه په دې چې دا مسلمانه شو او کلمې وویلې د توحید لا اله الا الله محمد رسول الله نو زه د اکرام ته هم زه چې دی نو عظمت ته سلام کوم چې دومره جدوجهد وکړو دا مسلمانه که او الله یې دی دا جوړه خوشحال او آباد لري او دی د خوشحالي نصیب پاکستان پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد دا هغه نکاح وخت هم چې موږ په پوسټ ورکړو چې د نوښار هلک دی او فرانسیسي جینۍ ده د هغې نکاح به کېږي د اختیار خان په ځای کې نو هغه اختیار خان او مولانا صاحب چې دوی نکاح وکړله او نکاح وشوه او دا د هغه ځای دی او دا خلک راغلي دي او هغه جینۍ مسلمان هم ده